الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. نبی علیہ السلام د سیرت حواله سره 14 یعنی 14 نمبر درس چې د نبی علیہ السلام د پیدایش مبارک وخت څومره رانږدې کېدلو، نو هغه عمره بعضې امور داسې وو چې هغه ظاهر شولو چې ګویا کې هغه ظاهرا که موږ او تاسو په هغې باندې نظر وکړو، نو هغه د نبي علیه السلام پیدایش او د نبي علیه السلام برکاتو طرفو د هغې اشاره ده چې د نبي علیه السلام د راتلو سره د دنیا نه څومره ظلمت و، که هغه د کفر او د شرک په ذریعه باندې، که د کفر او د شرک په شکل کې و یا نور داسې د ظلم په شکل کې او د ستم په شکل کې و، هغه الله تعالی ختم کړو. اوس یو واقعه زموږ او ستاسو د وړاندې ده چې هغې واقعه ته ویل کېږي اصحاب الفیل، یعنی هغه واقعه چې هغه د ابرهه وه، اصحاب الفیل وه. د هغې واقعه د هغې په باره کې مختلف اقوال دي چې دا واقعه د نبي علیه السلام د ولادت مبارک نه 55 ورځې مخکې یا 60 ورځې مخکې، او د بعضو حضراتو د قول موافق د 50 ورځې مخکې، او د بعضو حضراتو په مخ په نسبت باندې 40 ورځې، او یو روایت پکې دا دی تفسیر حقانی راغستی دی چې دا 25 ورځې د نبی علیه السلام د ولادت مبارک نه 15 ورځې مخکې دغه د واقعه دغه د ابرهه چې هغه د هاتیانو سره هغه راغی او په مکه باندې یلغار او حمله کوله، او هغه الله تعالی د هغه ځای نه د هلاکت په شکل کې د هغه لښکر او د هغه واپس شولو. نو دا واقعه د نبی علیه السلام د پیدایش نه څو ورځې مخکې دا راغله. بعضو محدثینو د نبی علیه السلام په معجزاتو کې شمار کړې ده، خو لیکن د معجزه هغې ته وایي چې هغه د نبی علیه السلام ته د نبوت نه بعد کوم څیز ورکړی شي چې هغه د خلاف عادت وي، نو هغې ته ویل کېږي معجزه. معجزه ده یعنی هغه څیز چې د هغې نه انساني طاقت د هغې کار کولو نه څه وي، عاجزه وي. لکه د نبی علیه السلام په د معجزو په باره کې راځي چې نبی علیه السلام ته یو ځل مشرکانو وویل که چېرته تا د سپوږمۍ 2 ټوکړې کړله، نو موږ به په تا باندې ایمان راوړو. نبي علیه السلام د خپلې ګوتې مبارکې سره داسې کړل او په هغې سره الله تعالی هغه سپوږمۍ 2 ټوکړې کړل، دې ته ویل کېږي معجزه. نو بعض ویلي دي چې دا هغه معجزه ده د نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې ظاهر شوې ده، او بعض ویلي دي چې دا د نبي علیه السلام د مخکې نه څومره واقعات او څومره نشانات هغه خلاف عادت هغه ظاهر شوي دي، نو هغې ته معجزه نه ویل کېږي، بلکې د محدثینو په اصطلاح کې، یعنی د محدثینو چې کوم قول دې ته ویلی دی، کومه نوم یې هغه دې ته اخیستی دی، نو هغې ته ویل کېږي ارهاس ورته ویل کېږي. او ارهاس دا په معنا د سنگ بنیاد، یعنی د نبي علیه السلام په دنیا کې د پیدایش او د نبی علیه السلام د ختم نبوت هغه بنیاد هغه د دې ځای نه هغه شروع شو. د دې واقعه هغه ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې هغه ډېره په تفصیل سره هغه ذکر کړې ده. هغه دا وه چې په یمن باندې د حمیر د ده هغه قبضه وه او دا مشرک و، او د ده اخري بادشاه هغه ذونواس و، او دا یو ډیر ظالم انسان و. د په خپل وخت کې هغه چې نصوارا هغه حق باندې و، ولې د نبي علیه السلام نه مخکې د نصارو دین هغه حق و، بیا د نبي علیه السلام د راتللو په وجه باندې هغه منسوخ وګرځېدو. نو ده چې کوم ظلم او ستم کړو او څومره اوږدې خندقې کنستې وي، او په هغې کې دغه نصوارا چونکې د دغه وخت اهل حق و، هغې اچولي او هغې سوځولي، چونکې په 13مه سپاره کې د هغې تفسیر هغه موجود دی، او تقریبا د دې په باره کې راځي چې دا 100,000 کسان هغه د سوځولي وو، هغه په دغې خندق کې اچولي او بیا یې سوځولي. نو د دې وجې نه
چې گویا کې دا خلک د ظلم او د ستم نه تنګ رالل. نو په دې کې د دغه په دې نسوارو کې یو 2 کسانو هغوی وتښتېدل او لاړل، په اسانو باندې سواره شل او لاړل قیصر ته لاړل. او هلته کې د شام چې کوم بادشاه نو هغه ته هغه خپله خبره ورته وړاندې کړله، چونکې دغه بادشاه هم د شام دا بادشاه دا هم نسوارا و. نو دته هغه خپله واقعه هغه وړاندې کړله چې دغه شانتې موږ سره کوم ظلم کیږي، د زونواس هغه ظلم هغه ورته بیان کړو. نو دغه د چې کله د زونواس دا ظلم واورېدو چېرې دی دومره ظلم کوي، انا هغه فورا د حبشې بادشاه ته خط ولیږو چې ته د ده نه د دې ظلم انتقام واخله. نو د حبشې بادشاه ولګېدو، هغه یو عظیم لښکر تیار کړو او د دغې عظیم لښکر کمانډران هغه 2 کسه مقرر کړل. او هغه 2 کسان څوک وو؟ نو هغې 2 کسانو نوم یو ارباتو او یو ابرهه و. د دې په قیادت کې یمن ته هغه قافله او هغه چې څومره لښکر هغه روان شو او دوی په یمن باندې بھرپور هغه حمله وکړله چې د هغې په وجه باندې د حمیر چې د په قبضه کې کم د یمنو نو گویا کې چې د په قبضه کې وو ملک یمن، هغه د هغې نه وتښتېدو. او د ده چې کوم بادشاه و زونواس بادشاه، نو زونواس بادشاه هغه په خپل اس باندې سور شو او هغه لاړ په دریاب کې سره د خپل اس په دریاب کې هغه غرق شو او ختم شو. د وخت تېرېدلو نه بعد دغه اربات او دغه ابرهه دی په خپلو کې یو بل سره روان شول. چې کله دی په خپلو کې یو بل سره روان شول، ابرهه ولګېده او د ابرهه کسان ولګېدل، هغوی دغې اربات لره هغه لره قتل کو. او چې کله هغه لره قتل کو، د دې نه بعد د بیا وکتل چې گویا کې د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې او گویا کې دغې مشرکانو خلکو به یا دغې نسوارا چې کوم خلکو او خاص کر دغې مشرکانو خلکو چې به د کعبې کوم تعظیم کو، نو دغه نسوارا هغوی به راتلل او هغوی به د کعبې د تعظیم او چې کومه د حج د هغه وخت سره کومه طریقه وه، طور طریقه وه، هغې طریقې باندې به دوی راتلل او دوی به حج کو، هغه خپل حج به یې کو، د کعبې تعظیم به یې کو، عزت خیال به یې ډېر زیات ساتو. نو چې دوی راتلل د ده په ذهن کې دا راغله چېرې دا دومره خلک هلته ته ځي، نو زه به داسې وکړم چې دلته کې به دغې ابرهه دلته کې به یو مکان هغه به تیار کړمه، یوه بنګله به تیاره کړمه چې د دې خلکو د ټول ذهن دې طرف ته شي او د کعبې یو شکل او صورت او آیډل به تیار کړمه چې دا خلک په دې ځای کې د هغې نه طواف وکوي. د یو داسې مکان جوړ کړو چې هغې ته په اوچت کتلو باندې کتابونو لیکلي دي چې د بنده د سر نه به ټوپی غورځېدله، یعنې مطلب ډېر هغه اوچتو چې هغې ته به ډېر په غور او فکر باندې دې کتل، ډېر سر به دې سر به شاته اوړلی شل، نو د بنده نه به ټوپی وغورځېدله. کتابونو دا خبره لیکلې ده. چې کله د دغه برابر کړو، دغه منزلو ته هغه ورسېدو، دا مزین شو، ښایسته شو او ډېر زیات نور ومهو د دې زیب و زینت وکړو چې دا ښایسته شي او خلک دې طرف ته چې د کومو خلکو هغه د بیت الله هغه کوم تعظیم په زړه کې دی چې د هغې په ځای باندې د خلکو په زړه کې دا راشي چې دوی دومره لرې سفر یې کوي او دوی دومره سختې تېروي، دوی دومره تکلیفونه تېروي، که هغه د سورلو په شکل کې دی، د سفر په شکل کې دی، یا هغه نور د خوراک ساک په شکل کې دی، بس دوی به دې ځای کې د خپل عبادت به کوي او د دغې نه به د دې خلکو مخه واوړي. چې کله دا تیار کړو، د هغې تیارېدلو نه بعد چې کله د عربو خلکو ته پته ولګېدله، نو د عربو چې کومې قبیلې وي په هغې کې یو څو قبیلې هغه داسې وي چې هغې قبیلو ته کله د دې پته ولګېدله، نو په هغې کې یو عدنان قبایل او یو قطحان او یو قریش دا و چې په دې کې انتهایي غوسه راغله چې ښه دې سړي د کعبې خلاف دا شرط یو ځای جوړ کړه چې دا خلک د کعبې نه منې کوي او دغه ځای کې عبادت باندې اوس مجبوره کوي. دا خبره په دې باندې ډېره ګرانه شوله. چې دا خبره کله په دې باندې ډېره ګرانه شوله، نو د دغې نه بعد دې خلکو داسې چل وکړو چې په 2 روایت دي، په یو کې دا راځي چې دغه خلک دي تلل د یو قافله تلله او هغه قافله دغه ځای کې چې دا کوم د محل جوړ کړو د دغې سره په خوا کې دي آرام او دمه کوله، هغوی د ځان دپاره د اور یعنې د رڼا څه ترتیب جوړو چې د دې نه ورته د اور څه ایسه لاړله او هغه چې کوم مکان کومه ګرجه د جوړه کړې وه هغه وسوځېدله. په بل روایت کې دا راځي، یعنی بل تاریخ هغه دا لیکي چې کله د عربو خلکو ته پته ولګېدله
چې یاره دا شانتې د کعبې په ضد کې داسې څیز جوړ کړی دی چې دی دا خلک د کعبې نه منع کول غواړي، نو هغه دا طریقه هغې کس دا لاړ او په هغې کې چې کوم دی نو بول یعنی هغې کې میتیازې وکړلې. نو وایي چې کله سهار دته خلکو وي چېرې دغه شانتې چل شوی دی نو دی ډېر زیات غوسه شو او د ده د غوسې هغه انتها هغه دا وه چېرې د قسم وخوړو چې یعنی چې تر څو پورې ما د دې خپلې کعبې بدل نه دی اغوستی تر هغه وخته پورې به زه بالکل هغه به آرام او سکون به نه کوم او تر دې پورې چې زه به د دې د کعبې چې څنګه زما کعبه هغه دي العیاذ بالله یعنې خپله کعبه یادوله چې هغه یې خرابه کړې ده، زه به د دې کعبه دغه شانتې هغه به زه به ټوکړې ټوکړې کوم یعنې هغه به زه خښته خښته کوم. ابرهه د جنګ هغه تیاري شروع کړله او د دې سره سره د حبشې بادشاه نه اجازت هم وغوښتو چې راته مله اجازت راکړه چونکې دا خو د حبشې بادشاه دی لیږلو د هغه نه اجازت وغوښتو چې کله د هغه نه اجازت وغوښتو نو هغه صرف اجازت ورکول نه بلکې هغه ورله یو خپل هاتي هم راولېږه چې هغه هاتي هغه یو عظیم الشان جسیم غټ هاتي و هغه یې ورله راولېږه او د هغې نوم محمود و هغه یې د په حواله کو او هغه یې درته راولېږه او سره د دې نه چې د دې نه یې ورله نور هم اته هاتیان هغه ورکړل هغه یې روان کړل چې یاره ته داسې چل وکړه او ته لاړ شه او په کعبې باندې حمله هم وکړه او چې د کعبې کومې شپږ ستنې دي دننه نو هغه دې هاتیانو سره د زنځیرونو سره وتړه او هغه هاتیان هغه را روان کړه چې څنګه ستا دا کعبه هغه دې روانه کړې ده دقه رنګې د دې دا کعبه هم ته دا منحل